عزتمندو حاضرینو دا صاحب په حکم باندې صرف 15 منټه او چر پاسېدم نو دغه حدیث په مخه تشه چې د دواړو جهانو سردار حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو ورځی مسجد نبوی شریف ته د خپل حجرې مبارک نه راووته او دا ارشاد او فرمایا پسترګو مبارکو کې اوخ کرالی لو ادرکت والدي او احدهما کاش چې زما مور او پلار ژوند دی یا یو د هغې نه ژوند دی او زه د ماسختن په مونځ باندې ولاړ وې او ماته می مور مبارکي आवाज کړې وې نو اے صحابه کرامو اے مؤمنانو ما به سلام ګرځولې وې او ما به می د مور خبره اورېدلې وه دا د محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پریکټیکل د اغي د والدینو په حق کې ارشادات فرمایلی دي محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په دنیا کې دا نبوت په دور کې ډېر سخت تیری کړې دي ډېر تکالیف برداشت کړې دي خدایوي خبري ارزو او تمنا نه د کړې چې کاش داسې وي خو چې کله د والدینو خبر راځي محبوب محمد رسول الله می ارزو تمنا کوي چې کاش زما والدین ژوندي وي نن ماته چې الله جل جلاله کم ملګري صحابه کرام را کړی دي کم فتوحات را ته ملو شوي دي چې دا زما والدینو هم لیدلې وي ځکه د مکې معظمې زندگی خو د تکالیفو نه ډکه وه عزتمندو حاضرینو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په هر فیلډ کې کده مور او پلار په حق کې کده حور په حق کې کده یتیم په حق کې کده گاونډي په حق کې کما او تا تکلهم د یو خبرې ضرورت راځي نو کما او تا د رسول الله مبارک زندگی وکتلا سټډي موکړه نو په هغه کې براته جواب ملاويږي او بل حدیث د رسول الله مبارک دی چې د مور د قدمونو لاندې جنت ته د مور د قدمونو لاندې جنت ته عزتمندو حاضرینو حدیث کې راځي ښا چې چاته مور او پلار دعا کا لاس ورته اوچت کا دا داسې دا لکه سلويخ پیغمبران علیهم السلام چې دی بچی ته دعا کوي دا یاد ساتئ او کم کسنا خپل مور او پلار خپي دا یاد ساتئ زه حواله کې ورکوم ټیم به پیلېږي دا هغه یو عبادت کاغه فرایض دي که واجبات دي که سنت دي که نوافل دي د رب کریم په دربار باندې نه دي قبول ښه ځکه د دنه مور او پلار خپدي کستانه مور او پلار خپو نو ستاته د یو خپل پیر او مرشد او د یو پاک او د عالم داغه دعام درته نه قبلېږي ځکه هلته کې ستانه مور او پلار چې کوم دي هغه خفه دي نو د دې وجې نه که موږ او تاسو غواړو چې زموږ او ستاسو زندګي دي په دنیا کې په سکون او اطمینانی زمنګ اب اولاد او بچی دي زمنګ تابعداري موږ نه دي الله رضای زمنګ دي اخره خاتمه په ایمانی موږ له دي الله جل جلاله په قبر کې خپل رضا را کی او بیا را ته جنت ملاو شي او په جنت کې اعلی مقام او د پیغمبرانو گاوند ملاو شي نو تاسو د خپل مور او پلار قدر وکي د خپل مور او پلار قدم بوزي وکا دی پوری چا چې د مور او پلار د مور خپېخ کول کړي خپې وې دا داسې ده لکه د خانه کعبې مبارکې درشلې چې ښکل کړله موسی علیه السلام اخري خبره کوم او بیا دعا کو موسی علیه السلام بچی کله د ربی کریم جل جلاله راز لته نو مور با جانماز واچو دعا به کولا ګوره زوی پیغمبر دی خو د مور مقام ته ګوره الہ العالمین زما د بچی سره د رحم معامله وکړه تا ورله نبوت او پیغمبري ورکړې ده خو زما بچی دی لږ جلالی دی په طبیعت کې ته ور سره د رحم معامله کوه بله ورځ مور وفات وه او موسی علیه السلام د الله راز لته تادي وه په تادۍ باندې روانو تیندکي وخوړه نو چې تیندکي وخوړه ګټې ته وی ته دا وی دلته څه کې مطلب په دې لار کې دا ګټه څه کوي گویا هغه ګټه ورته ګویان شوه ای موسی علیه السلام مبارکه نن ډېر په خیال باندې قدم ږده ځکه نور کله به چې ته
د ربی کریم راز لتلی نو د مور دعا بدر سروا نن در سره د مور دعا نشتا عزتمندو حاضرینو حقیقت هم دا دی که د چا مور او پلار ژوندي نو د هغې خدمت وکئ که د چا وفاتي ښه د حدیث ترجمه دا ده چې څوک د مور او پلار زیارت لذي قبر لا نو دا بچی به هله وفات کیږي چې د ده نوم الله جل جلاله د جنتیانو په لست کې ولیکي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.